دا د سحر په ټیم کې راشي او دا د انسان سره تر مازدیګر لمونځ پورې ډیوټي کوي او چې کله مازدیګر لمونځ ودرېږي امام وایي الله اکبر نو دا فرشتې دي د لاړو چې د شپې فرشتې راشي دا څلور فرشتې دي یو چې کوم دی په ښي طرف باندې ناسته ده یو په کس طرف باندې ناسته ده څه چې دی لکه توجه ټوله تاسو سره وکړئ نو الله پاک چې کوم دی څلور فرشتې چې کوم دی دا مقرر کړي وي څلور دوه د سهار په ټیم کې راشي دا ټول ورځ ټول کی بیا د مازیګر په ټیم کې دا لاړې شي او د شپې فرشتې راشي او دا فرشتې داسې عجیبه د دې ټولیانې دي چې دا به تر انسان سره تر جنت او د جهنم پورې وي دا موږ سره په دنیا کې چې کومې فرشتې دي نو دا په آخرت کې هم د بنده سره وي نو پرون موږ دې څه پورې دا خبره کړې وه چې کله بنده د قبر نه راپاسي نو یو فرشته به داسې وي چې دا انسان نشاته به لګېدلي چې شا به مخکې ځکه حساب کتاب ده او وشهید اور یو فرشته په داسې وي چې دا به د الله تعالی په دربار کې ګواهي ورکوي که چېرته نیک اعمال یې کړي وي فرشته به نیک ګواهي ورکوي او که چېرته بد عملونه یې کړي وي نو دا فرشته به چې کوم دی بد عملونو ګواهي به ورکوي دې ځای پورې موږ پرون سبق ویلی وو دا بنده چې کله د قبر نه راپاسي نو دا فرشته به ورته وایي لقد كنت في غفلة من هذا الله پته شته دې ورځ نه چې کوم ډېر غافل وي ستا په دنیا کې دا خبرې کړې وي چې آخرت پکې لا چا راوستې دی او تا وایي چې حساب کتاب پکې لا چا راوستې دی لہذا ته په دنیا کې غافل وي یو به ورته دا خبره وي ته غافل وي او دویم الله فرمایي ویده د استر کې بچ کم دی د نظر بنور دي شي په دنیا کې لکه زمونږ عام روټین کې یو نظر دی الله و چې دا نظر بنور سیوا شي چې کله قبر نه راپاسي په د نظر بدی شي بس اټومیټیکلی دی په چرته پوری د ذهن کې خبرې راځي چې او الله پاک نشته تل د میزان نشته دی او حساب کتاب نشته دی چې کم خلک په دنیا کې وړاندې وي دا غي نظر په تکاب شروع کی دویم کم خلک چې په دنیا کې انپړ وي هغه لیک نه پړنا نه ویږي په دا ورځ باندې بدی ته چې کم دی لیک نه پړنا کومای شي چې دا څنګه الله فرشتي سره پوری پتا وځي چې دا زمانه مولونه دي نو دلته الله پاک د ورځ د قیامت ذکر کوي چې دا فرشته په نمبر 1 باندې تسوي چې ای غافل انسان دی ورځ نه غافل وي او دویم الله فرمایي چې د بنده نظر په دا ډېر ځای شي نظر چې کله دی شي بیا په سمج کې اثر راځي دا خبره کوي الله کوي لقد كنت بشكتوي في غفلة من هذا وغفلتك لدينا فكشفنا عنك نموك لركلتنا غطاءك استقرد فبصرك اليوم حديد نستنظرنا نورز بيرتيز دي وقال قرينه هذا ما لدي عتيد قرينه تداخل راپاسي دا فرشتہ الله توي یا الله د ریکارډ په ما سره تیار دی وته په حساب کتاب د سره شروع کې زده د خپل ریډي یم دا څه کوي بعض اوقات موږ په دنیا کې یو کس ته وایي کنه حساب کتاب راکړه نو پاره کې چې کوم دې سړی مهلت واړي یا ما دې ورځ مهلت راکړه حساب کتاب څخه کلیئر کوم په ویدام فرشتہ الله ته ډایرکټ وایي وقال قرين ابو بويد دملګری یعنی فرشتہ هذا ما لدي عتيد دا دې هغه څه چې ما سره تیار دی دفتر ما سره تیار دی الله پاک چې کوم دی په خپل د قدرت سره د انسان عمل نامه وګوري الله دې زموږ ورځ د قیامت پر دوه ساتي نو کچرته د انسان عملونه نیکو الله به د حکم کې دي دوه فرشتو دې دا جنت ته بوزي
او که چرته د انسان عملونه ګناهونه زیات وي نو الله به دغه دوه فرشتو ته کوي چې دی په جهنم کې واچوي. نو دلته اول جهنم ورې ذکر کړي ښا اول به کوم دی جهنم یې ذکر کو نو معلومیږي دا چې جهنميان به زیات وي. دلته الله اول سوي وی القیا حکم وشي تاسو دوانه او ورځوي دوانه څه مراد دي دو فرشتي چې د سره په دنیا کې الله په دې دوانه فرشتو ته حکم وکي القیا حکم وشي تاسو دوانه او ورځوي فی جهنم په جهنم کې کل کفار هر ناشکر عنید سرکشا دا په دې کې لړګي او ودا مسی په سړی وي مناع للخير چې منا کوون کې دې لیکینا معتل او حد نتیریدون کې دې مریب هر شک کوون کې الذي حقا جعل مع الله چې مقرر کړی دی د الله تعالی سره الها اخر بل معبود فالقياه پس وګرځوي دي فی العذاب الشدید فسخت عذاب کې. دا انسان چې کله په جهنم کې لړې شي نو الله تعالی به سره شیطان په جهنم کې واچي په جهنم کې به شیطان هم واچي نو دا انسان به شیطان سره جګړه شروع کوي په جهنم کې وستا د ورزت کې جهنم دراغلي نو دا شیطان به کوم دی باقاعده الله ته وایي چې ما اتغیته ولدي ما سره شکړې نو دا په خپل باندې چې کوم دی ګناهونه خرابېږي دا چې کله دا بنده په جهنم کې فرشتي واچي نو الله تعالی به سره شیطان هم واچي نو دا انسان او شیطان په خپل منځ کې وجب شروع کی ویره ستاسو د وجزه ته جهنم ته راغلی او دا د دنیا په طریقه ده چې کله یو کار ټیک وي کنه هر یو سړی دا ما کړی دی دا ما کړی دی دا ما کړی دی او چې کله یو کار ګډوډ شي کنه نو هغه بیا یو بل باندې خلک چې دا تا کړی دا کړی دی نو دلته هم دا شیطان به دا طریقې اختیار کړي دا ګورمانه دې کړی ته خو په خپل چې کوم دی موږ بتانه کولو او داس بتانه کولو روزه بتانه نیولا دی وجه کوم دی الله تعالی شیطان کوي یا الله پر دې ما سره شکړی نه لري نو الله به بیا کو فرمایي قال لا تختصموا لدي الله به فرمایي وی اے شیطان او اے انسان وی عدالت فیصله کړی دا خبره باندې کویږي وی عدالت دا یو فیصله کړی دا چې دا سړی جهنمی دی بس او وی جګړه هغه ځکه کیږي چې چرته کوم دی بے انصافي کیږي نو الله فرمایي وما انا بظلام للعبید الله دې بنده ته کوي چې اے بندا ته چې کوم دی اوس شیطان سره جګړه کې او شیطان ماته وایي چې یاره دا چې کوم دی په خپل سور باندې ګناهونه به اختیار کړي نو اے بنده ګوره ما سره جګړه نه کوه شیطان سره جګړه نه کوه عدالت فیصله کړی دا او ستا رب چې کوم دی کنه دا په بنده باندې ظلم نه کوي نو دا مخکې آیات چې کوم دی کنه دا ډېر خطرناک دی سړی ډېر خفه شي انسان ته بالکل دا قبر آخرت دا ډېر رانږدې شي نو چې کله الله تعالی دا خبره کوي کنه چې وما انا بظلام للعبید زه په خپلو بندګانو باندې ظالم نه یم ظلم نه کوم نو دا جهنم به آواز وکړي وی حلیم طلقتی وی جهنم به چې کوم دی دا آواز وکړي هل من مزید نور څوک شته دي جهنم ته راشي دا جهنم چې کله ووري کنه چې الله تعالی فیصله وکړه په چا باندې په دې بنده باندې د جهنم وی دا جهنم به چې کوم دی آواز وکړي نور سوچته چې ما تراشي نو د دې آیت نه کوم دی علماء لیکلي دي چې جهنم انتهایی خرڅ دی دا څنګه دی چې لکه معمولی شان خلکو نه باغ ډک شي ودا جهنم په आवाज وکي هل من مزید نور سوچته چې ما تراشي نو وی حدیث کې راځي وی الله پاک په دې خپل شان مطابق قدم کیږي په دې جهنم کې نو چې کله په الله قدم کیږي دا جهنم مکمل ډک شي دا یو طریقې چې کله الله تعالی جهنميان کو جهنم تواجي نو دا جهنم په بیا आवाज وکي هل من مزید نور سوچته چې ما تراشي نو دا جهنم بلا ډکیږي نه نو بیا به الله تعالی د شان چې څنګه مناسب دی وی الله خپل قدم سره کیږي هغه قدم سره چې کوم دی په جهنم په مکمل وړي شي
بیا په جهنم کې نور زیدي دې څه په نن نه زموږ سبق دی قال قرینو نو وبوای د ملګری څوک دی شیطان ربنا اے رب زمونگا ما اتغیتو ما ندے سرکش کڑے جوڑ کڑے دا انسان ولیکن کان فی ضلال بعید لیکن وہ دی پا گمراہے کی لرے شیطان کا پخپلن گوئی جدا پخپل گمراہو قال اللہ کو فرمائی لا تختصمو جگڑے مکوے لدی دما سرا جہنمی بسوئی ویزه چې کوم یا الله دې شیطان د ور جهنم تراغلي شیطان په الله ته الله دې په خپل جهنم تراغلي الله به دې لا تختصموا لدي ما سره جګړه مکوي ستاسو رب ظالم نه دی وقد قدمت وما خرالي غلي دې الیکم تاسو طرف ته بالوعید ولد عذاب وعده الله دې چې ما ور په دنیا کې خپل وعده تاسو سره کړی و ما يبدل القول نشبت لول خبر لدي دما سرا وما انا يمزا بظلام ظلم كون کے للعبید پبندگانا نماندی بیامسی یوم نقول فکمورز جمونگ ببوائیو لجہنم دوزختا حل انتلعتی آیت ڈکشوی دا طول جہنمیان و جہنم سبالار شی مکمل فیصلہ ختم شي جهنميان به جهنم ته لاړ شي جنتيان به جنت ته لاړ شي الله وی چې سبا دې جهنم ته وې ما چې آیت ډک شي خبره باندې کوی شي حالانکه خلق به ختم شي وي دا جهنم به سبا ویا وتقول او هغه دا جهنم به وای هل من مزید آیت زیاتی سوچتا نور سوچتا چې ما درایشي الله وبیا چې کوم دې ځکه انسانان بنی وینو الله تعالی په خپل قدم کې دې قدم سره چې کوم دې د جهنم یا ډک شي او دا بیا خاموش شي الله دې موږ تاسو کو ساتي کې واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین